داسې شیرانو کې کسان تللي دي او داسې دوره یو د اسرائیلو شوې ده. موږ خو دا مطالبه کوو چې د دې وضاحت دې حکومت ورکړي، ځکه چې یو طرف ته دوی چې افیشل پالیسي ښیي نو هغه بل څه ده، او تر پرده چې څه ښکاري نو هغه بل څه دغه کېږي. موږ دا مطالبه کوو چې مرکزي حکومت دې خپل وضاحت وکړي او عوامو ته دې خپل پالیسي واضح کړي چې دې باندې دوی څه دغه کوي. لیکن آیا دا خارجه تعلقات یا خارجه پالیسي چې ده د هغې تعین څه دی او کم صنف ته دوی اوسه غواړي، دا موږ هم مطالبه کوو او پکار دی چې د دې صحیح طریقې سره وضاحت وشي. ښه جي، بله دا وایي چې NP او پیپل پارټي PDM نه لاړه، نو آیا ستاسو تحریک کمزوری نه شي؟ ګورئ جي، دا د هغوی مرضي وه چې هغوی ووتل. زه خو دا ګڼم چې تاوان به هغوی وکړي، ځکه چې دلته کې که جنګ روان و نو هغه د جمهوریت او د غیر جمهوري قوتونو په منځ کې روان و. نو دې وخت کې اوس دا سوال جوړېږي چې هغوی کوم ځای کې ولاړ دي، ځکه چې PDM خو د جمهوري قوتونو سره ولاړ دی او د جمهوریت لپاره جنګ کوي لګیا دي. PTI او د هغوی په شا ولاړ خلک چې دي هغه غیر جمهوري قوتونو سره دغه دي. نو دوی د خپل وضاحت وکړي چې دوی کوم ځای کې ولاړ دي، دوی جمهوریت سره ودرېږي او که نه غیر جمهوري قوتونو سره ودرېږي. ښه جي، صوبایي حکومت څنګه د کامیابۍ طرف ته روان دي، د هغوی پالیسیان دي او که نه؟ ګوره جي، صوبایي حکومت خو موږ ته داسې ښکاري چې د ریموټ کنټرول په ذریعې اسلام آباد ته چلول کېږي. که موږ وګورو نو صوبایي حکومت په حوالې سره هېڅ قسمه موقف ته مخامخ نه راغلی. د تېر کوم چې صوبایي بجټ او مرکزي بجټ ویل شو، د هغې نه مخکې مونږ دا اواز وکړ چې بهی NFC اواډ پکار چې مخکې وشي او پکار چې هغې باندې لګو شي. د هغې نه پس ته چې د صوبایي حکومت لږ ډېر په هغې باندې موقف راغی، خو هغه مونږ دا کېدلو چې کمزوری موقف دی. بیا خصوصا د بجلی په مد کې چې کوم زمونږ باقیجات مرکز ته جوړېږي، په هغې کې مونږ ته دې کاله پیسې نه ملو شوې، تېر کاله پیسې نه ملو شوې، د هغې نه مخکې کاله پیسې نه ملو شوې. نو پکار دا ده چې دا خبرې دې اوچت کړی شي او CCI په فورم باندې ABC په فورم باندې دا اوچت کړی شي. دغه شانتې زمونږ چې کوم نوې اسلحه ادغام شوي دي او د قبایلو دا کوم اسلحه چې موږ سره شامل شوي دي، د هغوی چې کوم NFC کې د 3% خبره وه، هغه هم اوسه پورې د هغې څه پته نه لګېدلې او مرکز نه هغه نه میلاوېږي. صوبایي حکومت ته پکار شي دا دې اوچت کړي. موږ ته خو داسې ښکاري چې صوبایي حکومت مکمل طور باندې مرکز ته سرنډر شوی دی او د صوبې د حقوقو تحفظ نه کولی شي او نه دا صلاحیت پکې شته چې د دې لپاره اواز اوچت کړي.